حضرت تاسو ته د شنشاهي تدریس خطاب هم ملو شوی دی ستاسو په دې تدریس کې چې کوم دی داسې څه منفرد والی دی یا د دې پس منظر څه دی چې دغه خطاب تاسو ته ما په تدریس کې د ټولو نه اهم شی دا دی چې زه غیر سنجیده کردار اختیاروم د غیر سنجیده کردار د اختیارولو د وجې نه ملګري ما ته شهنشاهي تدریس وایي حالانکه په دې نوم باندې ډېرو خلکو ته زور هم میلاویږي ځکه وایي شهنشاه چې دا الله دی ده ته ولې ویلی کېږي نو بس دا طالب علمان دي ما ته یې ویلي دي نه زه د دې نوم قابل یم او نه مې دا نوم چېرته شته خو بس چې چا به یو طرف نه راویستی نو د هغې د وجې نه چې ما ته شهنشاهي تدریس ویلی کېږي او خپل وس مې دی چې الحمدلله د خپل وس مطابق څومره مطالعه مې کړي نو زه د طالبانو په مخ کې د هغې اظهار کوم خپل کوشش کوم نو بس دا طالب علمان دي په چا پورې یو نوم ور وتړي په ما پورې دا نوم را تړلی ښه جي هسې خو داسې څوک نوم نه تړي حضرت څه ناڅه خلک وینو نو نوم تړي په ما کې د دې بالکل څه اهلیت نشته صحیح او نه زه د دې اهل ځان ګڼم او بل دا چې په دې نوم باندې مسله ده چې دا نوم جایز دی او که نه دی خو طالبانو تړلی دی بس خلک یې وایي ستا د دې پوډکاسټ په ذریعې باندې خلکو ته یم چې په دې نوم خفه کېږئ مه سوځئ مه بس وز یو نوم دی راغلی دی که نه زه خو د دې نه قابل یم ځکه چې زما سره په درسګاه کې کوم طالب علمان کښېني هغوی ته زما د غیر سنجیدګۍ پته شته چې زه خو ټول ګپ شپ لګوم خو بس په ګپ شپ کې سبق ته ځم چې دا طالب علم سبق ورته یادېږي نه هم خفه دی په کور کې هم خفه او په هر ځای کې خفه زما سره چې په درسګاه کې خفه نو بیا به سي چې زه په درسګاه ښه خوشحاله ساتم صحیح بس د هغې د وجې نه یو ښه مدرس دپاره حضرت خصوصیات څه دي چې هغه طلبا چې کوم دی په ښه انداز سره پوه کړي بهترین مدرس هغه دی چې طالب علم سره دا طالب علم د ذوق مطابق خبرې وکړي ښه کمالي مطالعه کوي خو د کمالي مطالعې مطلب دا نه دی چې د ټوله مطالعه کړي او د طالب علم دغه ټوله وایي صحیح بلکې طالب علم استعداد او صلاحیت ته دی ګوري چې طالب علم دا تندی چې دی که نه دا بالکل چې نه تختسیه ده په دې پته لګي زما د طالب علم په دې کتاب باندې یا په دې تحقیق باندې د په طبیعت باندې څه اثر دی د هغې مطابق دی ورته وایي خو د طالب علم سره هر وخت تریو تندی کېناستل دا د استاد او د طالب علم دواړو دپاره تباهي ده صحیح چې درسګاه ته ورځې ښه په خوش مزاجۍ باندې ورشه او بیا ښه په خوش مزاجۍ او په هنسي په مذاق کې ورسره چې نو شروع وکړه او د خپل وس مناسب چې ستا څومره وسي په اخلاص سره هغه ته سبق ووایه انشاء الله العزیز ستا نه به دا طالب علم پیدا اوچته کړي خو نن عمومي رواج دا دی چې استاد درسګاه ته ورځي نو ډېر زیات په ناز و انداز باندې ورځي او چې په ناز و انداز باندې ورشي د طالب علم نه طالب علم نه زړه اخیستی دی نه طالب علم دله زړه ورکړی دی د هغې د وجې نه بیا زموږ طالب علم ناکام وي بیا د ناکامۍ نسبت استاد ته په دې نسبت باندې کېږي چې دا طالب خو ناس ماته و نو دی ولې ناکامه شو نو د هغې وجه دا ده چې په استادانو کې کم سے کم د طالب علم د شان مطابق سبق او طالب علم په دې مجبوره کول چې باید ته به ګوره سبق ووې نو او چې استاد خپل هم کمالي تیاری کړی بې تیارۍ نه به دی نه راځي خو نن چونکې د اردو د کتابونو عموم دی بیا هغه د اردو کتابونو چې هغه سطحي کتابونه دي استاد هم هغه ګوري او طالب علم په هغه سطحي سبق باندې روان دی د دې وجې نه بهترین طالب علم چې هغه فني طالب علم وي هغه تیارېدل نن سبا ډېر مشکل دی د هغه وخت کې حضرت تاسو چونکې طالب علمي تېره کړې تاسو استادان هم کتلي بیا چې کله تاسو مدرس شوئ نو هغه وخت کې استادان چې کوم مدرسینو د هغه وخت په استادانو مدرسینو کې او د نن دور په مدرسینو کې فرق څه محسوسوئ لوی فرق دی پکې د هغه ډول استادان هغوی به تحقیقي سبقونه وي او د دې ډول استادان هغه سطحي سبقونه وي د هغه ډول استاد به د فن یا د فن د هر کتاب د هغې متعلقه شروح به ورسره او د هغې متعلقه شروحونه به یې ځان له چې نه انتخاب کو او بیا به یې طالب ته چې نه هغه وي او د نن ډول استاذ هغه کتاب وی لیکن د هغه سره متعلقه شروحو په ځای باندې هغه کله په کمپیوټر باندې اعتماد کوي کله د موبایل په شروحو باندې اعتماد کوي حالانکې کتاب راغلی دی په کاغذ کې او د کاغذ نه چې څومره اخذ کېږي دومره د کمپیوټر او یا دغه رنګې د موبایل نه کېږي نو پخواني استادان یو خو هغوی دا ځان فریضه ګڼلې وه چې زه به د خپل علوم صدري د سینې علوم دا به زه د طالب علم ته نقل کوم او نن سبا استاد په هغه کې لاابالي فن ډېر زیات دی د هغه لاابالي فن د وجې نه او د عدم د مطالعې د وجې نه زموږ طالب علم نن سبا ډېر کمزوری روان دی لږ نه ډېر کمزوری او د هغې د کمزورۍ وجه دا ده چې
ډیر داسې مسائل دي کنه چې زه ویلې نشم. جی صحیح. کم خلک چې پوهیږي بس هغه به پوه شي. حضرت د هغه دور طلبا او د نن دور طلبا په دې کې فرق څومره دی؟ د ځمکې او د اسمان فرق دی. د هغې وجه یعنې هغه وخت طلبا د هغې وجه دا ده چې مخکیني طالب علمان سادهګانو او د علم شوق ورسره د فن د زده کولو په فن په فن کې د کمال د حاصلولو د هغوی مد نظر هم دک و. جی اگر چې د هغوی سره داسې اسباب نه و، داسې فراخي ورسره نه وه، او د نن دور طالب علم ته الله جل جلاله دومره انعامات او احسانات او دومره فراخي پرې راوستې ده چې د هغې څه حد او اندازه نشته. لیکن د نن طالب علم راغی مدرسې ته، هغه وایي بس سرسري په دې باندې تیر شه او د تحقیق او یا ځان په مستقبل کې د دې قابل ګرځول چې زه به هم دا فن راوالم او د دې فن په ذریعې سره به زه داسې خلک تیار کړم چې هغه سبا د قرآن او د سنت خدمت وکړي، هغه ډېر کم دي. صحیح. حضرت تاسو په بیضاوي شریف باندې شرح هم لیکلې ده، حالانکه چې بیضاوي شریف مغلق کتاب دی او په هغې باندې چې تاسو کومه شرح ولیکه هغه زه وایم چې د مقبول عام سند بیا موندو د استادانو مدرسینو ته هم او دغسې طلباو ته هم چې کوم دی ډېره مستفید شو. هغوی دغه شرح لیکلو خیال هم ذهن کې څنګه راغو؟ په دغه شرح لیکلو کې ته ستونزې مخې ته څومره راغلي او فایده یې څومره وکړه؟ نو بس دا خو د الله پاک یو فضل و. ډېرو خلکو ماته وي چې بای موږ ډېر غټ وخته بیضاوي شریف چې نه درس کړی دی، لیکن موږ په دې باندې شرح نه دی لیکلی او تا په 2 کاله کې په هغې باندې شرح ولیکله. یو خو ما له خدای پاک داسې طالب علمان راکړي کنه چې ما به ورته څه بس هغوی وایه او دویمه دا و چې کوم طالب علمانو یو خو به هغوی زما مکمل تقریر په خپل محفوظ کو او داسې آلات او اسباب پیدا کړي چې په هغې کې هغه محفوظ کو. یا ما ته خدای پاک داسې یو 2 ملګري راکړل چې هغوی زما هغه تمام لیکلي تقاریر او یا زما هغه صوتي پیغامات چې کوم هغې را جمع کړل او هغې یو داسې ښکلی تصویر او نقشې ورله ورکړه چې د هغې نه ښه ښکلی کتاب الحمدلله جوړ شو. د کتاب په ابتدا کې الحمدلله چې څومره ما ته کتابونه میسر شروع هغه به ما کتل او زه اوس هم د خپلو طالب علمانو ته چې ما د اولني کال د طالبانو سره ډېر زیاته یې کړی دی چې ما دا دومره اوږده تقریرونه کول ولې، خو بس غلطي ده رانه شوې ده. نو الله نه به په دې معافي غواړم ځکه کیدای شي په هغې کې به داسې ملګري وو چې هغوی به چې دا دومره اوږدو تقریرونه خو د هغې اوږدو تقریرونو الحمدلله فایده دا راله چې خدای پاک الخیر الجاري هغې ته خدای پاک وجود ورکو. ما ته پکې هم فایده ده، طالب علمانو ته پکې هم فایده ده او ډېرو استادانو ته پکې الحمدلله فایده ده. د دې نه مخکې زما یو کتاب د هدایه بویوح د هغې چې یو جلد صرف چاپ شوی درس هدایه الحمدلله هغې ته خدای پاک په علماو په طلباو کې مقبولیت عامه ورکړی. حتی چې ما ته یو ملګري ووایي چې یو ملګری زما یو عالم زما کمرې ته راغی او چې کله دا کتاب راواغست نو په ټوله شپه کې هغه یو جلد هغه مطالعه کړو. بیا یې ما ته وایي چې د دې نور جلدونه وي. ما ورته چې نور خو یې نشته، اوس به انشاءالله العزیز د هغې چې نه 3 جلدونه به نور انشاءالله العزیز راځي. صحیح. د دې نه علاوه حضرت نور کتابونه ستاسو زیر تصنیف چې کوم دی زما چې نه ما خو په مختلفو کتابونو لیکل کړي دي. یو مې د کافیې ترکیب لیکلی، هغې ته کافیه حلیمي ویلی کېږي. دغه رنګې د عیساغوجي یوه شرحه د هغې ته هم درس عیساغوجي ده. دغه رنګې په فصول اکبري کې چې یو خاص فصل د خاصیات په هغې باندې به چې هم لیکل کړي دي. په شرقاید باندې هم چې یوه شرح الحمدلله چاپ شوې ده او اوس په مستقبل قریب کې به هم انشاءالله العزیز د هدایې دغه 4 جلدونه راځي او که خدای پاک وغوښتل نو انشاءالله العزیز د والد محترم قرآن ما لیکلی هغه اوس الحمدلله په کمپیوټر باندې مکمل لیکلی شوی دی، تکمیل ته رسېدلی دی. انشاءالله العزیز هغه به منظر ته راځي انشاءالله. حضرت نن سبا د AI دور دی، د سوشل میډیا دور دی. طلبا بشمول استادان هم د سوشل میډیا ته راغلي دي یا AI ته راغلي دي. که څه مسله ګوري د AI نه ګوري، که کتاب مطالعه کوي د AI نه کوي یا چې کوم دی دغه نه کوي. دغه AI مطالعې ته یا د مسلې پوښتنه چې پیښه شي عالم له نزي بس یوټیوب یا AI کې ورکي، دغه ته په کوم نظر باندې ګوري؟ نو دا خو ټیک ته مصنوعي ذهانت دی او دا یو کمال دی، موږ به د دې کمال قدر کوو. خو دومره ده چې کله ناکله AI والا یا دغه رنګې نور چټ GPT دی او پلان کې دا د مسلې په بیانولو کې انتهایی غلطي کوي او داسې غلطي کوي چې هغه فحش غلطي بیا علما
د هغې رد خو ځکه نشي کولی چې علماو سره د ای آی او د مصنوعي ذهانت او د دې څیزونو میزونو څه نشته دی. زینت المحدثین مولانا شیخ ادریس شهید رحمه الله به فرمایل چې ما ته هم په کور کې چا وي چې دا چټ جی پی ټي دی راشه ته په دې ما د هغې نه د یوې مسلې تپوس وه غلطه وویله بیا یې بله مسلې تپوس کړه غلطه وویله بیا مې د بلې مسلې تپوس کړو چې غلطه یې وویله نو ما بیا طالب علمانو ته وویل چې د چټ جی پی ټي دی پکې اوسه شه دا خو ټولې غلطې مسلې بیانوي. ټیک ته په ای آی باندې به صحیح مسلې هم راځي لیکن الحمدلله د دې مسایلو بهترین مصدر او مرجع چې ده هغه کتابونه دي او دا په دې کتابونو کې موجودې دي. خو نن مونږ چې نه سهولت پسند یو چې سهولت پسندۍ د وجې نه بس په کمپیوټر کې زر زر چې مکتبه شامله راوړو یا مکتبه جبریل راوړو په هغې کې به چې په دې کې ګورې راشه لږ ځان ستړی که او دا کتاب راواړوه انشاءالله په دې کتاب کې به تا ته نور هم د دې یوې مسلې په ځای باندې به تا ته ډېرې مسلې انشاءالله مخې ته راشي. نو مونږ د ای آی د کمال ته د قدر په نظر باندې ګورو او الحمدلله طالب علمانو ته وایو هم چې دا د دې دور ایجادات دي تاسو بالکل دا زده کوئ لیکن فن او دغه رنګې تحقیق چې په کوم څیز کې د کاغذ په بنیاد باندې چې کوم کېږي هغه د دې آلاتو